بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الف خان شیرپور کیمرامین را سره یاسر خان دی موجود یم په عبدالعلی خان سپورټس کمپلیکس کې چېرته چې د سرکاري سکولونو لخوا مقابلې روانې دي. زما شاته چې تاسو وینئ دا د دولتپورې سکول ماشومان دي او د دوی پرفارمنس چې کومه تېره ورځ موږ د خاکۍ په لوبه کې کتلو، نن هم په دویم ځل باندې بیا وکته. باقاعده ډیپټي کمشنر چارسده چې کوم دی ول د 10,000 روپو انعام اعلان وکړو او په ټول ګراوند کې چې کوم دی نو د دوی هغه پرفارمنس خلکو خوښ کړه. نو یقینا زه د دې میډمانو ته خراج تحسین پیش کوم او وجه څه ده چې ګراوند ورته نشته، سهولیات ورته نشته، د هغې باوجود تاسو په دې سایډ باندې دا د دې ماشومانو پرفارمنس دی چې تاسو یې ګورئ. نو زما هم زړه غوښتل خبرې اترې به د میډم سره کوو چې میډم په دې هکله باندې څه وایي. میډم خپله پیژنګلو را سره وکړئ، کوم سکول دی؟ السلام علیکم. GGHS دولتپوره او زما نوم مس میمونه دی. میډم په دې ماشومان هم څومره پورې تیاری کړې ده؟ زمونږ ماشومان چې دي دا تقریبا پوره سیشن د دوی پریپریشن وي، دغه تیاری وي، پریکټس وي او اکیډمیکس چې دي نو دا بس چې دوی لکم ټیسټونه هغه ورکوو، دا دوی کور کې تیاری داسې 2-3 پیریډه هغې ته ټیسټونه میسټونه سکول کې هم تیالو، باقي تقریبا نیمه ورځ د دوی پریکټس دغه جاري وي. دغه شانتي دا مونږ 4 کاله ماشاءالله پروینشل وینرز پاتې شوي یو. 4 کاله پروینشل وینرز یو. دا د سیم سکول ماشومان دا 6 to 10 دي، ټول د 6 دي، زیات تر 6 دي او داسې 9 10 7 8 هم پکې شته. میډم چېرته داسې فنکشن له لاړ چې 4 کاله مسلسل چې کوم دی تاسو وینر پاتې شوې نو څه وایي درته، داسې څه احساسات وي؟ نو نور کله خو مونږ دپاره ډېر مایوس کون احساسات دي، ځکه چې مونږ ته بس دغه اینول چې کوم دا فاینل ډے وي د دې نه علاوه هیڅ قسمه چېرته څه اپریسیشن نشته دی، چېرته څه فنډینګ نه کیږي. ډېر په غربت کې مونږ دا سکول روان کړی دی په لږو لږو پیسو سره. دا یونیفارمونه د دوی، دا پومپومز، دا رینګز، دا د دوی چې کوم څیزونه دي دا مونږ ډېر په تکلیف او په دغه سره پوره کوو که نه. او دې پیرې له دغه مس نوشین دا دوی او سر تحسین صاحب نو دوی مونږ لږ دا ماشومان را مخکې کړي دي او ماشاءالله چې لکه دا 4-5 ایونټس دوی وکړل او دوی ته کیش پرایزز هم میلاو شو او نور اپریسیشن هم الحمدلله چې نام چې میلاو شي ماشومان له په سوال لکه دا ورده نه جی. نو دې نه مخکې خو مونږ وړو ته هم کیش پرایز ورکړو، واړه ډېر خوشحاله شو، په کیش باندې ډېر خوشحالېږي او بیا دپاره به انشاءالله مونږ له د دوی یونیفارم چا نه خوښې. میډم خو دا راته ووایه جي چې لکه ګوره 4 کاله تاسو مسلسل چې کوم دی وینر پاتې شوې، ستاسو د سکول څه حالت دی؟ زمونږ د سکول تاسو خو یو ځل زمونږ سکول ته راغلي یم، یې ګراوند نشته بالکل، دا مونږ په چت باندې تیاری کوو که نه. نو تاسو دې پرې له دا لړې او دا دوند خو کتلی و چې سخت کالې څنګه وچلېدو، دا یخني دا ټوله مونږ په دې چت دې وړو ما تېره کړې ده، هم دوی بیماران هم زه بیماره، ډېر بورې حالات نه تېرېږو که نه. لکه شیلټرز وغیره نشته، کلې هوا کې او دا ډېره یخه هواګانې او دوند او دا لړې او دا هر څه مونږ په دې او داسې ورځې راشي چې کله مونږ د اګست نه شروع کړو نو هغه سخت نورونه هغه هم مونږ په دې چت باندې تېروو. خو میډم زر د خراج تحسین پیش کوم. مننه جی، مننه. ګراوند چې کوم دی نن په دولتپورې سکول باندې او ښکلې په نظراته ښه بچي سویم کلاس کې 8 دا تاسو چې نن کوم پرفارمنس وکړو که نه نو په دې باندې څومره خواري کړې وه؟ په دې ډېره زیاته ټیچرز هم خواري کړې وه، مونږ هم کړې وه، بس ډېره خواري د ټیچرز وه. داسې کوم ضرورتونه دي چې تاسو له حکومت یا پوره کړي، استادان یې پوره کړي؟ زمونږ ټیچرز له تنخوا او زمونږ سکول لپاره ګراوند نشته، بیا هم زمونږ د ټیچرز لپاره څه کیش پرایز ضروري دی. تنخوا خو به ډېره ده، دغه کافي ده، زه په هغې ګزاره کېږي، خو لکه چې ګراوند درته وي نورې لوبې داسې ماشومان یې کولی شي؟ او جی زمونږ په سکول کې هر قسمه لوبې کولی شي. صحیح. ښه تاسو د دې مشري کوئ؟ او جی ته څه یم کې؟ کلاس 10 کې. او څه نوم دی؟ علیزه. ښه علیزه، څه به وې په دې باندې څونه خواري وشوله؟ زما ډېرې د ټیچرز هم په سما ډېره خوار شو، زمونږ هم کوم کوم ځای ته تلې؟ ابټ آباد تللو، حیات آباد ته تللو، چارسده کمپلیکس دلته هم راغلي او پېښور ته داسې هم تللي. کله چې بیټ آباد ته دولتپورې د یو پسمانده سکول نه لاړی نو هلته کې د خلکو څه احساسات وو، څه تاثرات یې وو، څنګه توجه وه؟ هغوی راته ډېر خوشحاله وو او زموږ ډېر خیال ساتلی دی او د هغوی ته تینکس هم وایو چې زموږ نه خیال وساتو. او نو ستاسو نه پکې ښه پرفارمنس چا کړ؟ نه جي، موږ ته خو خپل ډېر هشته ښکارېدو. نو خلکو څه وی؟ ګوره خلک چې خلکو وی ټول نه هشته زموږ دی. دا خو مونږ هم وو چې ښه دی اوس زه خلکو کې راځم نو زه دله داد در کوم که نه نو چې زه یم خلکو څه وي؟ خلکو به ټول نه هشته پرفارمنس هم د دې دي او صحیح صحیح. ښه ته څه ویم کې؟ کلاس 10 ته دې ملګري سره دغه کې؟ او جی
سسٹر میں دا سسټر دی دا ښه والد صاحب هم څه کار کوي بهر دی ها خو مخکې څه مقدر کې نو تلی شي او جی کوم گیم کولی شي په کومه گیم وګور ساتي بس چې کوم یو چې کوم یو وي ښه ګرانو کتونکو دا زه تاسو ته راشه که نه دی خو راشه ګلالۍ راشه چې دې سره زه خبرې ترې وکړم ښه دا ګګره دله چا راوړې ده مس راله راوړې ده مس دله راوړې ده ښه څومره وخت هم په دې باندې وکړه دا نن چې تاسو کومه سلامي وړاندې کړه دوه ورځې ها ګرانو کتونکو دا د دولتپورې سکول چې کوم دی د ماشومانو چې نن کوم پرفارمنس وکړو یقینا د دې دا میډمانې چې دي دا د ستایلو دي چې د خپلو بچو نه ورته کم نه ګوري او نن دا ټولې بچیانې د دې میډمانو صفت کوي خو دا په خپله خرچه باندې د تنخوا نه د یو نه د بل نه ورته د محکم ایجوکیشن د طرف نه توجه شته نه ورته د حکومت د طرف نه توجه شته نه ورسره ګراوند شته بیا په چت باندې ښه دا دوی چې نن دا کم پریکټس کوي نو دا په چت باندې کوي نن چې ډي سي کله د دوی د پرفارمنس وکړه نو یقینا لاول خو موږ خیران کون چې په کوم انداز کې د پشکلاوتي ګل جوړ کړي هغه ګل چې زمونږ د دې 400 زوړ نوم چې کوم دی پشکلاوتي و نو هغه ګل دا تصویر تاسو ګورئ دا تصویر چې کوم دی نو دا د پشکلاوتي چې کوم دی نو هغه نشان دی لکه میډم د ګل جوړولو ته هم څنګه دغه راغی دا کوم ګل چې دوی جوړوي دا خو بس د هغې مختلف سټیپس دي په مونږ وی چې خپل ډسټرکټ مخکې کړو که نه دا خپل دا زمونږ ټریډیشن علامت دی نو چې دا په دې کې مونږ دا هم چېرته په نټ کتلي وو نو ظاهره خبره ده د نټ نه بغیر خو نه کېږي مونږ سره خو دومره نور فیسیلیټیز نشته دی همدغه نټ ګورو او یوټیوب نه ګورو او د هغوی نه انسپایر کېږو او د هغې نه بهتر کولو کوشش کوو لکه په ډېر لیمیټډ ریسورسز کې دا مونږ هر څه کړي دي ها کتونکو دا تاسو کتل چې د نټ استعمال د میډمانو څنګه وکړو او نن د ماشومانو ته څو ښودل یقینا چې ډېر د ستایلو دي زه به د بل سکول سره به خبرې ترې کوو زموږ سره